باب وجوب صلاة الجماعة. وقال حسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. علماء کرام او صلحاء امت حیثیت د جماعت د جمع سره د مز کولو حیثیت شرعی سره علماء کرام ائمه مجتهدین عظام امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق امام بخاری رحمهم الله دی مسلک دادے چې مز با جماعت فرض عین دی او په جمع پر خودن کی لا اق سزا وئی چې کم دی او فرض عین عمل تارک او پر خودن کی دا امام احمد و اسحاق او د امام بخاری مسلک ته ذکر دی وی چې باب وجوب صلاة الجماعت امغه مخ ویل چې دا فرض واجب دا تقسیم عند الاحناف دی هر چې غیر د احناف ندی نو الواجب والفرض كلهم كل واحد منهما عند الائمه سواء. اهل ظواهر و مسلک دادے چې مز با جماعت دا شرط صحت تمازره مثلا کی یو سړی مز با جماعت او نکی نو دغه مز یو نشو ځکه دا مز جمع سره راغلی جمع سره دی نو اهل ظواهر وی جمع مز جماعت سره مز دا شرط لصحت الصلات دی هر هغه فرض چې هغه تنها موضوع کی نو دغه موضوع نه روا کیږي. دریم قول دادی چې احنافو کې نه امام طحاوی رحمه الله بعض افراد د موالکو د حنابلو دي چې هغه وی د جمع موضوع چې کوم دینو دا فرض کفایه دی کدی محله کې فرض موضوع با جماعت وشو نو تمام اهل محلی ذمہ فارغ شوا او کچری هیچا د جمع سره موزونه کړو ټول مجرمان. ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحمهم الله اقوال مختاره دادي چې جمع سره موز کول دا سنت مؤکده دي. دا سلور اقوال استاسو مخ کی پیش کړی شو چونکه امام بخاری رحمه الله د فرض عین قائل دی نو باب قائم ک چې باب وجوب صلات الجماعت باب دې په بیان د وجوب د مزد جماعت او پاغي باندې دلیل ذکر کوي د حسن بصری قول. ګور علماء کرام طریقې استدلال دادا بخاری شریف کی مشکات شریف کی سائے ستو کې دا حدیث دی چې د مور او پلار نافرمانی کول دا گناہ کبیره ده. کم ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکبر الکبائر ذکر کړی دي نو پای کې د شرک او د دې مصیبتونو نرستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي چې دا کبائرونه یو کبیره گناہ داوم ده وعقوق الامهات د مور او پلار نافرمانی کول. نو اوس وی نافرمانی خود مور او پلار چې دا حرام ده لیکن کې چر یو مور خپل بچیلا سعذر په بنا باندې جمع د مزن منع کوي لته بدري اطاعت نه کوي نو معلومه شو چې دا فرض عین دی. 884 وګورته باب دې پینځمه کرخه کې باب حقوق الوالدین من الکبائر څه کنا
حقوق الوالدین من الکبائر د مور پلار نافرمانی کبیره ګناہوں نه دي بیا ان الله حرم علیکم حقوق الامهات ومنع وهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اوس دا سونه الله حرام کړ دي پتا باندې ولکه کتا ته مور وي چې موږ مزه پترا نو ته به مور نه مانی نو معلومه شو چې دا فرض دی زکوی قال حسن بصری کاکا وی ان مناتمه کیو بچی لمور منکی انل شاید ماستن مازنا تیار د بچیا یخ دی مزا شفقتن ادرا شفقت لم یطیها نو دی به د مور اطاعت نه کوي ولی تاسو ان شاء الله بخاری کی 1078 صفحه کې وراشي چې اطاعت د مخلوق چې دی دا په معروف کې دی طاعت مخلوق په معروف کې دی اور ارچی غیر معروف دی نو پای کې به اطاعت نه کہتا واړه کتاب الاحکام 178 1078 ملاو شو د خیر سره ملاوي کې نه ملاوي آخری روایت وقال الاخرين لا طاعت فی معصیت الله انما الطاعت فی المعروف بالکل رمبای کرخوا کسا یادوینو شته کې نشته وې انما الطاعت فی المعروف 1078 کرخه اول معلومه شو امام بخاری استدلال داشه چې طاعت په معروف کې پکار دی اور خلاف د حکم د باری تعالی د چا اطاعت واجب نه دی رد جایز نه دی نو که مور موږ لمزه نه به مانی موږ بکای زکه دا موږ فرض دی چلو آسان دی ابی هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علی السلام فرمایلو قسم می دی پاغزا چې زما نفس زما روح دای په لاس کې دی لقد هممت ان امر بخطب تاکي سرا ما قص کړی دی چې امر کوم طالبانو ته بلرګو جمع کولو دلرګو ليختبا چې ګیډیو تړل شي دلرګو سو ما امر بالصلاه او بیا امرکم امیر سیفتا بالصلاه بزمانز ويؤذن لها شغید پر اذان وکړي شي ثم امر رجلا بیا حکم یو کستا فيوم الناس دی خلق الجماعت سره مزو کی ثم اخالفو او ذ بیا لار شما اخالف مخالفت یعنی رستو تتل بیا لار شم الی رجالن په طرف دغه خلقو چې کوم ولنی دراغلی فحرق عليهم بيوتهم چوسوزم پاغي باندې کورن دیاغي او دې ته تعذير بالمال وي او دا مستقل بډانګیا مسأله ده او په دې کې د فقهاو او زموږ د کابیر خپل یو مسأله ده فحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي قسم دې پاغه ذات چې روح می پلاس دغې کې دي لو یعلم احدهم کہ پتہ وې یو د دوی ته انو یجدو ارقن سمینا چې د مومي په باز جمعات کې یو اډو کې د غوخونه ډک پوښ کنا او مرماته نه یا دوکر سونډای حسنته نه خسته پخې د غوخینه لشهد لشاء خام خبر اغلو مزدماستنتا اوس ګورا علما کرام امام بخاری ځان لا عالم اوچت کړ دے او ګورا الصلاة بالجماعت فرضون ولی پیغمبر علیہ السلام وی قص کوم چې څوک ناراضي کورنه تو سوزوم منګوي الصلاة بالجماعت ليس بفرضنا ولی نبی علیہ السلام ثم اخالف الى رجالنا دیته حکم چې تموزو کاذب خلق فسلار شم بیا پیغمبر څنګه فرض پریږي تا دوی چې تجمع وکا په خپل ځي واپس خلک ګوري چې کوم بل نه راغلی او غیبان کورنه سوزي نو که چېرې فرض وي نو حضرت بیا څنګه ترک
او کې فرض وي بیا حضرت څنګه بعض خلک مستثنا کړه چې څوک بلرګي جمع کوي څوک ما سره موږ کورونه سوزو ایو سره به جمع سره موږ کوي نو معلومه شو چې دا جمع سره موږ فرض نه دی او واجب هم نه دی سنت مؤکده ده ٹھیک شو مثلا دیمه خبره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي احرق بیوتهم زدای کورونه وسوزوما حالانکه لا اکراه فی الدین دین کې هو اکراه نشته دی او دا تعذیر بالمال خود اکراه یو نوع ده دغه جواب داده چې یو اکراه فی الاصول وی یو اکراه فی الاحکام وی او دا اکراه د احکام قبیله نه ده د اصول قبیله نه ده او دا د تنظیم دی پاره او درېمه خبره ده چې دا امر به احراق البیوت دا تغلیظا و زجرا دی سرورمه خبره ده د مولانا سیف مخالف الی رجالین باندې مسله ده چلکا د نبی علیہ السلام په دور کې دا صحابه چې موږ نه راتله نو وایي چې دا د منافقینو مبارک دي ځکه منافقین چې موږ له نه راتله ته بیا سوال دا دی چې منافقین سره خو د سختی نه منع شوی دا خو سختی شو بیا هغه منافق چې بالکل ظاهر النفاقی سختی نه منع ده او دا منافقینو چې په لباس مؤمنینو کې پراته سره خبره ده چې مقصد فقط تغلیظ دی په ترک د جماعت باندې معنی کې چې رساله د بابا کړي کباب ملاوي دین خامخه بتتلې خو چې نه ملاوي کې ځکه ناراضي کې تعالی یو اډوکه وخین یا کر سنډه ملاوي دی او ته براتلې معنی تغلیظ دی کہ مقصد د دنیا سوی او تا بخامخه هجوم ازدحامن بدلی او چې ازدحام مقصد د دنیا نشته نو ست نه راځي نفس تغلیظ دی جی باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فارض الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة ماشاءالله باب دې په بیان د فضیلت جمع موضوع چې موز جمع سره کول دغه لوی ثواب دی بس نن به ته دغه سیاورې خاطه کړی چې زمونږ به ورته ماته ځکه چې دا فضایل اعمال دي پاره به کې فضیلت د صلات د جمع ایو په 25 ایو په 27 ٹھیک شو وکال اسود اذا فاتت الجماعت اسود صاحب شو تابعی مسجد مسئول تابعی دی کله جمعوز به پات شنو صاحب اله مسن اخره نو بل جمعه ته منډه کړه دا کوم څه یو جمعه کې یو بجموز دې ته نه پات شو نو 101 پسې به منډه کړه او کې 101 کې به پات شو نو 1.5 پسې منډه کړه همز به په جمع سره کاو امام بخاری مسلک صاحب سے جمعوز فرض دی جمع سره فرض دی مګو نه د سنت مؤکده فضیلت حاصلول غرض او چې پاتې بشه وجاء انس بن مالک الى مسجد قصلی فی اور هغه انس بن مالک سے یو جمعه ته چې مزبه کې شو د جمع فاذن وقام وصلى جماعتا او دی اذان مک اقامت مک او مزي جمع سره وک او دې کې دا مسأله د مولانا صاحبہ چې موږ ترمذی کې ویلا چلکا جماعت ثانیه په جماعت کې څه حکم دی نو قول مختار دا چې نه کول دی مکروه دی او تحقیق د فقهای حنفیوم دغه چې مکروه دی او شامی د دین ډکا دا او زموږ د فتاوی د دینم ډکې ډوپی دي تر دې پر چې خم محققین علما دي دغه یو جماعت کې جمع شوی نو دوباره جمع سره نه کوي بعد خلې فضیلت ته جماعت ته خلک مکروه دي او مکروه هغه عمل ته چې ثواب پکې نه ملایږي جو څه کې ثواب نشي رسوله کوي او دغه لپاره منګه تاسو په ترمذی کې دا خبره کړې و مجموع زوائد 15 صفحه می درته پیش کړې و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله تلو مصالحت لپاره او چراغ نموز شو نو کور تلا او ځان سره افراد د کور درول او ته موضوع کړ یاد دې درته ما ته 45 صفحه پیش کړې و او دغه باز په ترمذی 53 صفحه کې مونږ ویلې نو اولاد ده دې کې فقط د انس رضی الله عنه معمول دی ممکنون دا
چاغي ته د حضرت د عمل نی رسیدلې یا د جمعات چې د جمعات مسجد عاشق په شان لې بازاري جمعات په بازار د لارې په غاړه باندې جمعات ٹھیک شو کنه مولانا سیوا چلو بسبع و 20 درجه ویش درجه دي بیا رسو خبره په ترمذی شوی ده شابه سره بس مخه 27 دي کې 25 ته مخه تضاعف زیاتول شي على صلاه في بيت وفي سوق 25 ضعفا او دا کله اذا توضا فاصل وضوء ادسکی خستو ادسکی ثم خرج المسجد لا يخرج الا الصلاه او باعث د خروج من البيت فقط مزوي لم يخطو خطوه نجدي او قدم الا رفعت له بها درجه مگر اجر اوچتیږي درجه وحط عنه بها خطيه گناون ریجی فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه او اللهم صل عليه الا برحمتنا وليغا اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه منتظر الصلاه او همیشه به یو د تاسو نه په حکم د مانزه تو پر انتظار د مانزه کوي په جمعات کې ناز تسبیح اړه الک لسم ټبو صفات دي مستو جمع سب انتظار کوي د څومره ټیم د انتظار د جماعت شو دا پستاله اجر او ثواب د جماعت شو او دلته چې کوم دا دوه روایتونه دي تاسو محشی یو جمله ذکر کړی دا چې اکثر د محدثینو نه مؤید دی حدیث د ابي سعید لرا حدیث د ابي سعید هغه حدیث دی چې پای کې 25 ذکر نو معنی دا چې دا د 25 سواله روایت کوم دی دا ډیر په کثرت سره نقل دی لیکن 27 سواله روایتو سو ضعیف خو نه دی او نه غیر قوی دی ځکه چې دام د بخاری او د مسلم دی بیا دغه علماء کرام جواب ورکړي نه چې وਹੀ تدریجی و نول 25 شنو بیا 27 شو یا مفهوم مخالف در اعتبار نشه په عادتو کې او عقل چې کوم دی نو دا اکثر نفي نه کوي نور علماء دغه جواب کوي یو دا چې دا تفاوت د اجر چې کوم په حدیثو کې ذکر دی دا په اعتبار د تفاوت د خشوع سره دی نو معنا کہ خشوع کامل ہوا اخلاص کامل ہو جو 27 دے ورنہ 25 دے یادا تفاوت پہ اعتبار جہریہ و سریہ دے سریہ مز کے نو فقط جمع مز دے اور جو جہری کے نو قرآن پکی آوری جو 27 شنو اور سوق علماء کرام جواب ورکی چې دا په اعتبار د کثرت ته جماعت او د قلت دی غوټ جمع مسجدي لکه دالو تعلیم اسلام او لاندې باندې جمعه ډکی سره پکې سلام وایي دیم چکم طالبان ولاړي ورنه مولانا سیوا نو بیا پکې 27 دي عزیز باندې غنه بیا 25 دي چلو باب دې په بیان د فضیلت د مز د سبا جمع سره دام تا ترمذی کې ویل دي او دا حدیث تا بخاری کې یو سورہ مخ کې وی ها او جمع کی فرشتے د شپې او فرشتے د ورځې په صلات الفجر ثم يقول ابو هريره واقرؤوا ان شئتم ان قران الفجر كان مشهودا قران فجر کان مشهودا ویش معنا د سحر مانزه فرشتي حاضريږي د لیلی او نهاري دواړه وقال شعيب حدث نافع عن عبد الله ابن عمر قال تفضلها ب27 درجه چلو ګورا د ام درداء دو دیخه یو حجیمه ده یو خیریه ده خیریه چې وا د ابو درداء خزاغه صحابیه ده او حجیمه چې ده نو دا تابعیه ده او دا د ابو درداء د وفات نه بعدم
ډیره زمانہ ژوندای و خو زما په کتاب کې په ځیبان ټکی نشته دي انو دمانن لیکلی دي او ته بیا ګورنه کینینو ټکی پیولیکا دا حجیمه صاحبه وا او دا تابعیه ده داوی چې ابو الدرداء زما خاوند یو ورځ کور ترای ډیر غوسه کیو مې ولی خاوندا ولی به خفای پریشان ای ونک وخت د پیغمبر علی السلام طریقه د شریعت چې وا خلق پر خدا سره یو شی پاتې خلق جمع سره کوي دا یو کیفیت دی نو خلق کې پر خدل نو دا هغه زمانه کې پر خدل سوال سو کاله وشله اوس په کې څنګه او پر بیا وګوره په دې کې دې خبرې دي حجیمه دې ته ام الدرداء وی حجیمه ام الدرداء صغرا وا او خیره چې وا دا صحابیه وا او دا ام الدرداء کبرا وا او دلته مراد نه صغرا ده صغرا کبرا خو به دی ویلی کنه خام تقول دخل علي ابو الدرداء مغضب فقلت ما اغضبك زما دستورګو سوړوالیا چا غوسه کړی ته څنګه غوسه شو ته قال والله ما عرف من امر محمد صلی الله علیه وسلم قسم می دی په خدای چې نه دي معلوماته د دین د محمد علی السلام نه یو شی الا ان يصلون جميعا پدیم دې اعتراض کړي وسګار ده شی والا ولکه مسله د فضیلت الصلات فجر ذکر دی او دې حدیث کې خدا فجر ذکر نشته دی ولکه مناسبت ته پاره اتفاق دی او جز کافی دی نو د جمع ذکر خو فکر راغی کنه چې جمع راغی خو د سارم جمع ده نیک بختان دی پته نو چې هم نشته اوس مخکې ده اعظم الناس اجرن ډیر زیات د خلقنا په ثواب کې د مانزه ابعدهم فابعدهم ممشن لری د دوی دې ممشن په اعتبار د مشي سره شکر باسه چې ممشن راغی ځکه په دې کې اختلاف دی د محدثین حضرات دا دین د پاجو ډیر مهنتونه کړې دي اختلاف د دې خبره دی چې الکا یو سړی چې لری ناراضي مزلا هر مزلا د دې اجر زیات دی او چې یو سړی دیرش په جمعات کې مزل پار دی اجر سوا دی مثلا شبیر احمد سے کور لریو دیراغ ماسپخین دیراولا گولا ماستنا پوری اور عبدالوارثم کور لری خوده هر مزل زی و رازی دا کم اجر سوا دی رسوک چې دا معتکف اجر سوا دی امام بخاری ممشن معلومه شوا چې دا اجر چې سوا کیږي نو په مشقت ته سفر سوا کیږي نو دې چې بیا راځي دا ګرانه ده او بیا چې سره زیو ماشومانو ماحول د خدای ماحول هغه نه پاسېدل او جمعه ته دا بیا نور ګرانوي او شو کنه نو دې لپاره دې کې اجر سوا د ممشن والذي ينتظر الصلاه حتى يسلم الامام اعظم اجرا دا اعظم اجر دی من الذي يصلي ثم ينام یو سړی مزوک او رودشه او یو سړی دی مستپ انتظار کې دی نو منتظر اجر سوا دی نو جناب باب دې په بیان د فضیلت د تهجیر ال الزور مزد ماسپخین تا مطلب دا شو چې تهجیر معنی د الذهاب فی الحاجره الک پټک کنه غرما چې جمعه ته دی او ماسپخین مو چونکه ګران په دی وی چې ګرمي وی ډیره زیاته نور تیز وی عربو په موسم کې او دلته چې کم دنوم یخو په دې پیران ته نن پته لګی دي چې ساراتن څنګه مزدار موسم اسه کې د جون جولای لپاره نن ډیره سړی هوا ده اوسم یخ هوا ده او سار ډیر یخ هوا اوس داسې یخي هوا کې ته سار موز راځي یا ماسپخین موز راځي نو سیله به یخ کی کنه دې اجر سوا دی ذکر فضل التاجیر للزور قربان دتا نه بالکل آسان دې منډه بواله بکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بینما رجلون یوزه کی یو سړیو څنګه کنه یمشي روانو به طریقینا
په یو لارې باندې وجد غصن شوکن علی الطریق وای کتلا سشه ډالا د ازغی په لارې باندې فاخرو نورستو اکڑا مانا کٹ اکڑا یا اوچت اکڑا یا تاو اکڑا دا مختلف طریقې وی لکه تاسو د غرونو بیا یا نه زه خویم کړه نو چې په لار دي کنډي ازغی وی نو څوک کټ کی څوک دا اوچت کی نو دا تاو کی ماته کی نو لار کولاو کی اخر علی اکڑا کټ اکڑا فشکر الله له الله دې قدر وک الله قبول کا عمل دې فغفر له ما فک ثم قال بیا نبی علیہ السلام فرمایل اشهدا خمسه شهیدان دې امت 15 دي ګورا طالب جانا دا د شهید باب کې ورادي یو شهید حقيقي دی هغه دی چې د دشمن د لاسه په میدان جهاد کې وجل شي او نور شهداء حکمی دي او شهداء حکمی سودی موږ سره بخاری کې 15 ذکر شو موطا امام مالک کې 216 صفحه کې التو ذکر دي او ابو داود کې تاسویلی صفحه 87 نو الته کې هم و ذکر دي ٹھیک شو نو هغه خبره ده چې عدد اقل چې کم دی دا منافی دا عدد اکثر دی ٹھیک ده کنه ها ثم قال الشهداء خمسه المتون متون بیان کنا هغه مر په هنګامي حالاتو کې لکه په خوا طاعون او دې متون یو معنی موږ کو او د مشکات کې د دې معنی ډیر زیات تقویت لیکل شوی دی متون جانګرا زموږ وطن کې جانګرا هغه دانی چې په بدن د انسان روخیږي کنه بیا ته بدبوئی مرাজি او دا ډیر شدید قسم مرض دی او دې ته متون وای او زکه دې ته متون وای چې دې دانو لاندې چاپونه پاتې شي دا په شان د زخم وي او مشکات کې په دې باندې وګد باز مولا علی قاری کړي چې فرض د قیامت په شهدا او د عام خلق دیو متون په حق کې با جګړې عام خلک به خدای پاک د ازم مرګید په کټ مړ دي شهدا به خدای پاک زوم مرګید بدن ما ټول داغونه دي د ازم مرګید هغه متون نه مراد هغه شو لکه پننکو باندې په جانګری باندې مشرانو باندې وینو جانګری چې په کشرانو نشره ورته تاسو ته شره وای تاسو په مردان کو څه شره پیژنې کنه اوس دا مشران دانی خرابې شین ځنه بویم راځي دا شدید قسم بیماری ده والمبتون او مبتون خو پیژنې کنه چې خېټې کې درد وي په دستونو مرشدان چې غټ خېټې والغریق او غریق یعنی ابو کې ډوب شي وصائب الحدم او خاوند دیوال چې دیوال لاندې راشي وشهیدو فی سبیل الله او بلغه شهید حقیقی چې مړی د الله د دین لپاره وقالو فرمایل لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول چې پته لګي خلقو ته چې څومره جر دې په قبولو په وینا د بانګ او درېدل په صف اول کې ثم لم یجدوا بیا دوی دا دوار نمومي الا ان یستیمو مگر چې دوی په قران دازیو کې لستامو علی نو خامغه په قران دازی کولا ولو یعلمون ما فی التاجیر څومره اجر دې وخت راتلو کې لسبقوا الین منډه به ولي ورتا ولو یعلمون ما فی الاتما او پته څومره ثواب دې په ماشتن کې نو وسویت سار راتوما ولو حبوا راتل بکول دې مانځتا ولو حبون اگر چې په خړپو سبانه وي دلته 5 راغه ابو داود کې 87 صفحه تراواړه اور ما سره بدی کې 443 تا دا ډېر اوچت ابو داود دا تاسو چاته تاسو وګورئ نخیم دا حاجی دا ګوره 87 صفحه د ابو داود ما څنګه 443 وی اشهادت صبرون
الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغارق شهيد وصاحب ذات الجنب پیجنے کنا بریخون والا بریخ مرض وی شهيد والمبتون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الحتم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد او آخذ واتیا صفات ابو داود په پورې مخکې واتیا ده کنه نشته شته دا دلته اخري سب دغه اخري دی شي دا دی نو دا شیشه او خزه چې په بچی پیدائش کې زچ کی اور بچ کی وځو کنه پیدائش ولادت په دوران کې وفات شي نو دا شي د پورې مخکې آغا مخی دلتا و اتیا صفا جلد ثانی چلو پوچھ مولانا سیبا بابو گورے علماء کرام و صلحاء امت باب احتساب الاثار باب دے په بیان د طلب د ثواب او چتول د اقدام مستا چې مولذي او قدمونه چې څومره لګای نو په یو قدم باندې تاسو د باری تعالی طرفنا اجر ملاویږي. امام بخاری عجیب مزاج دی او تاسو د مولانا زکریا رحم الله خبره یاد کړی وي اس بات کو تم نے نہیں بھولنا خوش گنا دا خبره بنه رہے او بیگامی په خوب کې بل مطالعه کړ هغه درته بیا دی نو دا خبره امام بخاری خطول سرمایه په باب کې دا تب حیران شه عبدالوارث چې دا څنګه دی ربط تړي مخکوي التاجیر الګه وختت للمزلا د ماسپخین ډیر اجر دی او چې دا سحر ګل روان شو نو اوس چونکه دی خو ګرمي ده زمکه ګرمه ده د منډي وي الګه تاجیر د ځان رسول دی. امام بخاری احتساب الاثار روزه چې د قدمونو اجر ضروري کړی شي او احتساب الاثار ورپسې ولې لیک ځکه چې تاسو مخ کې ویلو چې لګا جمعات کې چې موږ راځي منډه بنوي نو حصول د تاجیر وکا خو په متانت او وقار سره منډه بنوي ځکه ورپسې امام بخاری احتساب الاثار دا قصه خبره شو ډیره مزیدار و دا عزت خوب نن خوب ملیدل انا ما دې ځکه خو نه خو بل ځکه امام بخاری سر یو زیو آلته کې مولا زکریا رحم الله ډیر خسته قول ازماغه ډیر خوښ چې خوښ ان بزو دوه بیا د شپې په دې سره خیال براغلی تصور براغلی نمای چې څنګه د الفاظ مال خوب کې بس زین تراله بل څنګه چې زموږ شيوخ د قران په خلاصو پر ربطونو کې الله مشکلات تو حل کی الله دې ته مهارت ور کړو نو دا به منل پروز چې مولا زکریا الله په حدیثو کې مهارت ور کړو دانه چې ته د یو جهات فضیلت قائل شه بل نه انصاف دادې چې څنګه اکابر زمون د مولا سنلی اولاد ماهرین فی القرآن نو بابا زکریا ماهر فی الحدیث او دغه دا ربطونه چې ته ګوري کنه نو حیرانی کی څنګه ناشنا ربطه کوي دغه آسان دانه چې ګران دی او دې ته وی دغه ذوق چې تاجیر راغی چې ته منډه نه وای ګوره ثواب او وقار سکون ملاویږي نو فوروی احتساب الاثار طلب کول د ثواب په قدمونو باندې نو کې لږ قدم واخلي نو لږ ثواب دی او چې شلواله شلو قر نو منډه مو ورو پیر سے مخیرا جی خاجی گورا علماء کرام صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم آیا طلب د اجر ثواب نه کوي په خپل قدمونو باندې. وزاد ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس اغي ان بني سلمہ یو قبیله وا د حضرت صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د مدینې نه چاپیره پاتې کېده مدینه کې ایت بنو سلمہ وی ارادو ان يتحولوا عن منازلهم اراده وکړه چې کډیو کې د خپل ځایونو نه بدل کی منازل نه کډیو کې کډی هغه بر رواج تاسو اورئ هغه جدا دي چې پچالو کې دروازې وښکله لکه دا مسجد نبی صلی الله علیه وسلم دی او هغه اډی کې د کورونو دوی اراده وکړه چې تاسو له کورونو اوچت کې د جماعت ته نږدې دا کې چې جماعت ته موږ زر راځو. قال حضرت الا تحتسبون آثارکم آیت تاسو نغواړئ ثواب په قدمونو خپل باندې. فینزلوا قریبا من النبي صلی الله علیه وسلم چراشی نزدې د پیغمبر اسلام ته فکر هن نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دا کیفیت دوی نامناسب وګڼه ولی ان یار المدینه چې دوی خالق مدینه لرا او پریګ دی مدینه لرا الګه چې کورونه منتشر وي نو مدینه به غټه غټه ښکاری نو آباد کې مدینه تا خیال ورته. وقال لا تصبون آثاركم وقال مجاهد خطاهم آثار المشي في الارض بارجلهم وی مجاهد خطاهم آثار مراد قدمونه د دوی دي آثار د تو د زمکه تا پزمکه باندې ارجلهم په خپل پیادل اخپو باندې دي اجر ملاويږي. جی کیا حال محترم بات اچھے ہیں. پر تو میں اردو میں پڑھنا شروع کر دوں یہ کیسی بات ہے. مزاج بالکل دعا کی. ہاں یہ جو ہمارے پاس نہیں غلط نہیں ہے کوئی بات نہیں لا باس فی طور انشاءاللہ انگلش والے کہتے نیور مائنڈ. تو بات یہ ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر یہ ہمارے جو طریقہ ہے اگر یہ پسند ہے تو ادھر تو 2-3 آدمی کو آتے ہیں. تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے وہ اچھی طریقے سے بناتا ہے. تو ابھی آ سکتے ہیں آپ ہم اس کو یہاں مسجد بلا لیں گے اور آپ کا نام لے لیں گا. ہاں اور کیا بات ہے. نہیں وہ اصل میں وہ گھر میں بناتا ہے نا تو اس کو ادھر بلائیں گے تو انشاءاللہ بنا لے گا. میرا سبق ہوتا ہے 12 بجے تک. میں پھر گھر ہوتا ہوں. اگر کسی نے دعوت مرغ کی تو پھر رہ جاتا ہوں ورنہ پھر گھر چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے مہربانی. اچھا السلام علیکم. مولانا عبد الواحد سے وہ لے رہے مبارک بخاری مرتبہ میں دیو دادا کی نہیں. چلو جی آسان دے کنا مریض سے بتاوی پوچھو کنا فضیلت ماسن جمع سارا. چلو بس آسان دے رانجے لگوا مکیلا. لیس صلات ند یوموز چه گرانی په منافقینو باندې سحر او د ماسخوتن نه. ماسخوتن د گپ وخی گپ پوټیشن وی او د ډوډۍ ټیمی او فجر چونکه د خوبي بستر ډیره خوږه شوی. ولو یعلمون ما فیهما او که دوی ته پته چې دی کې څومره اجر دی لا اتوهما ولو حبوا فخرپوسو. ولقد هممت او ما تذکر دی ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يوم الناس ثم اخذوا سیگدے
شو عالم من نار بیا واقم یو لتکي یو شغله د اور فحرق على من لا يخجل الصلاه بعد خوش کنا او د اسوما دا کورونا پاغچا لا يخجل الصلاه ٹھیک شو کنا بعدو یعنی پس دینا سمانا یعنی چې مزنی کړي زه په کورنو وسوم یا معنا دا بعدو اے بعذرن بعض معنا کې بعذرن یعنی بغیر عذرن چې عذر پکې نه وي جی بس اسنان فما فوق ما جماعتون د امام بخاری کې ورته مزاج نه خبر شوي احمد مزاج نه خبر شوي یاره قسم می دی په خدای چې یو کتابي مولا سره او دارس د ډیرو دین سره په نخرو سم او خسته مزدار حوصله سره او چرته 40 ګډوي کنه دا دې خون کې جار استاد پکې خپل دازوي ځخی کنه انو ګور اوس امام بخاری مزاج امام بخاری چې دا جنوس فرض دی ارتاد دلائل و تاجیر مو احتساب الاثار مو فضیلت مو اوس وې طالب خو فرض کنه الاسنان فما فوق ما جمعه الکه یې دو کسان چې یو دې شي یادرینو جمع سره مو فرض دي نو کوي با خپل هغه مدعا ثابت دی الاسنان دو فرض دو افراد وما فوقهما او دین برا سره جماعت په حکم د جمع دی دا حکم د جمع لکه فقها په هدايه کې لیکي حکم د جمع دی وجوب د جماعت عندهم فرضیت د جماعت عندهم سنت د جماعت عندنا او چې څنګه الاسنان فما فوق جماعتن دی وداري الاسنان فما فوق جماعتن فی المیراث اوس امام بخاری مزاج چې الاسنان فما فوق جماعت دا حدیث دی وليس على شرط البخاری نما اتى البخاري في الكتاب ولكن اتى في ترجمه الباب ٹھیک شو نا بچوالی سرکار ماشاءاللہ اخر داتا مخ ویلې د ترجمه من جلس فی المسجد ينتظر الصلاه هغه سړی چې جمعه کې کینی د مازه انتظار تا وفضل المساجد او دانګه فضیلت د جماعتونو سمانه شو فضیلت د جماعت جوړول نه فضیلت جماعت یعنی کې ناستې دل په جمعه کې قربان دتانا قربان دتانا سبعة وہ افراد دی یظلهم الله فی ظله سورہ وہ کی اللہ په دوی باندې په سوري خپل کې یظلهم الله داخل بکی الله دوی لره په سوري خپل کې فرض یوم لا ظل الا ظله اغرض لا ظل جنبی سورہ مگر سورہ د رحمت تباری تعالی الامام العادل بادشاہ چې انصاف دار وی بادشاہ ولی مکه کا ځکه چې بادشاہوي او عادل کې دا ډېر ګران وي بادشاہ عادل ډېر ګران وي او شاب النشا فی عبادت ربه بل اغزوان چې دغه نشو نما د الله په عبادت شي الکه پیدائش نه تر بلوغ پورې بلوغ نه تر مرګ پورې عبادت وي او څنګه در جوانی توبه کردن شی وی پیغمبر است ورجل قلبه معلق بالمسجد او بل هغه سره چې زړه وابسته او جمعه سره د دې دوه معنی دي معلق بالمسجد لاداء الصلاه بالجماعه معلق بالمسجد ای بتعمیر المسجد ولحفاظه المسجد ولتزيين المسجد وغيره وغيره ورجلان او هغه دوه کسان تهابا فی الله چې دوی مینوا فی الله لاجل الله ته خدای رضا دې پاره اجتماع علیه وتفرق علیه الله دی الله رضا دې پاره دوی یو شو او الله رضا باندې دوی جدا شو دا لوی خبره ده شاه ابراهیم الله د شیخ القرآن د پنده رحم الله جنازه کوله په مصلی ودرې ده
الله ورکی یو خبر وکړه وی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یہ وہ شخصیت ہے ابھی خبردار یہ وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ جس کا میرا اور ان کا تعلق اللہ ہی کی رضا کے لیے تھا نہ ان کا مجھ سے کوئی لالچ نہ مجھے ان سے کوئی لالچ 50 کال زندگی دوستی نہ دیدی مان لالچ اور نہ زمانہ دا ډیره ګرانه ده یاره طالب جانا پنځیر شیخ رحم الله ما ته ملاو شو زه ملاو شو او ما ته خبر وکړه چې طالب جانا په دنیا کې اعلی شی څه شی دی زه غلی شوم زګر هر چا خپل ما سوي پسند وي لکه انعام الدین سلطه پوز کې دی بیرانجی دی خسته مزیدار تا خیال نه ورته احمد نے سوک تپوس کی تو بت پر چوٹی کول دی پوشی او کدار کی چلے فرحان سوک تپوس کی 1500 پر دوی راوړل دي نو دیار چې خپل یو مزاجي نظر غلی شو شیخ القرآن علیه الرحمت ناشنا جمله ویل بیا پر رساله کې په حواله د دې سړي راغلی و شیخ القرآن وی چې دنیا کې اعلی شی دی تعلق د محبوبانو چې به لالچ د دنیا نه ځکه دې کې دوامي ختمي کینا او دا لالچ چې ته مال سراوړي امرودان زه ته عبدالجلیل خسرې دي او کې امرودان رانل نه بس تعلق ختم دي دا کو التعلق للامرودان بوزن امرودان وږي جنا او چې تعلق د رضای باری تعالی دی پاری هغه کې دوامي تعالی جانا تو دا کو صحابہ فی الله اجتماع علیه وتفرق علیه الله اکبر الله اکبر دا ډیره مشکله خبره ورجون طلبت ذات منصب و جمال او بل هغه سړی چې مطالبه کې دینا یو جنې چې خاوند منصب وي یعنی قومیت والی و جمال او د حسن و جمال کمال والی او دې خوش کمرې او توی چې تعال اتیتن یخاف الله 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 دا ډیره ګرانه ده ډیره مشکله ورته تصدق ابل هغه سړی چې خیرات کې اخفاء پپټا لا تعلم شمالو چې پتنی غسلاز دیتا مبالغه فی الاخفاء شوا شمالو اور غس طرف دے دیتا جما تنفقو یمینو چې یمین څخه خرج کړی دي واجو ذکر الله خالیا ففاضت عیناهم او بل هغه سره چې تنها یواز کمره کې ایسوکنی او د الله د یری او دغه د خوف نه سترګو نوخ کړتاش مخامه خو جړه راځي لګانا او چې بالکل تنهایی کې ناسي او خوف خدا در باندې دمر غالب شي چو جاړي دا دې لوی کوال دی ورسره دا ډېر مشکل خبرې دي فضیلت د جماعت پکې راغی طالب جان مخ کې را شابه الدین خسته عبارت وچ ماقام پورې نو خند کې سویلان سن رضی الله تعالی عنہ انس ابن تپوس چاله تخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتمن یا خاتمن آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ځان جوړ کړي و ګوتای خپل ټکی بناوي کړي س ګوتای فقال ان او ګوتای جوړ کړي وا اخر ليله صلاه العشاء تاسو څنګه پتا دا وی اورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت مقرر نمازن مدرسو کایلا شطر لینی مشپې پوره ثم اقبل علينا بوجي بیا راغه په باندې او توجی شپ موږ باندې په مخ مبارک خپل یې راغه مونتا بعد ما صلی الله چې مشو وقال حضرت صلی الناس ورقدوا خلق مذکو دشر ولم تزالوا في صلاه مذ انتظرتموها او تاسو همیشه په حکم د مازه د مذ داغه وخت نه چې انتظار کوي تاسو د دې حضرت دیوی قال دی فکانی انظر الى وبیسی خاتمه او حضرت کله خبره کولا دا سمات مقصود گویا کې چې زګورما حضرت په ګوته باندې دا ګوته سپینواله د سپینو نه جوړا وکنه دا جوړا دې دوه ګوتو باندې
په دې دوه باندې منع ده دا د خودو کار دی چلو مخکې باب من فضیلت من خرج الى المسجد هغه سړی چې وځي جمعه ته دغه څومره لوی اجر دی ومن راها وران هغه څوک چې راها معنا الک خرجا نو خروج قبل الظهيره وراها الخروج بعد الظهيره العشاء وغير ټول راشي لکه نفس خروج نه مراد سحر مش وراها نه مراد ورستو ټیم جمعه ته تل نماز پخین مازیګر ماخام مازودن دا ټول پکې داخل شو هر هغه سوچ سار وختي لار جمعه ته یا ماقام راغه جمعه ته عبد الله له نزله الله تیار کړی دی د لپاره مل مسجد دی د جنت نا کلمہ غدا اوراها او ایواز د هر هغه سفر د غدوی او په ایواز د هر سفر د ماقامی یو بزرگ عالم وی لکه یو سید با جماعت د مزونه په د پابندینه کې مزونه کوي داسې مثال دی لکه مل مسیاو شو او ریجی پخشوي او ریجو سره چرینو چرګان رات کړی شي هم وو یو ډول رااله چای ته په دسترخوان باندې فقط ریجی کې خو دي چڼو والا او هغه دسترخوان سره بل دسترخوان لګیدل چاغي سره ریجو سره کباب او آی سره چرګان رات کړی او پپسیان هم پرتی وي او دې د بڼو لاندې ګوري چې یو پپسیان اس کیو مازه نشته پونه شوي نو دې په مالک اعتراض نه کوي چې دا کو ډیر ظالم سړی دی مال سره چنوري چې کی خو دي او دې ته دسترخوان د میوونه ډک کړی دې ځان ته ګوري چې په دې دسترخوان باندې اشیاء متعدد دي او مال سره په چڼو اخر زما او دې دسترخوان ورو څه فرق دی فرق ته سوچو نو الله چې الغادي والرائح د پار دسترخوان تیار کړی دی پای نعمتونه دي چې 15 وخت با جماعت وي نو پپسیان بار څه پیوي او چې کوم څه موږ کې یا کور کې قبولیت راغله بس مل مسیحات جوړه وګړي رجمی جی وخري بیا وټه کارونه چې ذکر شي څنګه ورته کنه مخ توجه کا علماء کرام او صلحاء امت او دراتون کې خلق زمانه لوی شخصیات اذا اقیمت الصلاه سوق اقامت وکړه شي د مانزه فلا صلاه الا المکتوبه نکیږي مو سوا د فرضي مزونو نه ګوره علماء کرام دا یو مسله یاد کړه د دې مسلې صرف د ماسپخین او د مازیګر سره کار دی بل سره کار نشته موز ولار دی په جماعت کې او تا سنت ندی کړی نو سبا کوي ذکر حدیث کې راغی اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه سوچ اقامت وکړه شي د مانزه نو لا صلاه جائز نه ده مزه الا المکتوبه سوا د فرضی مزونو نه چونکه دا حدیث دی خو علی شرط البخاری نه دی زګه په ترجمه الباب کې راوړی دی او بالکل دقه سی مضمون حدیث په مسلم جلد اول کې 247 کې راځي اوس دین دا مسله دا چاله کې یو سړی موز نه لګړي سنت نه دي کړی او دې جمعه تراغه انو صبح کوي یو یا سنت باندې مشروع او امام په امامت میدان تراغه اقامت شروع شنو صبح کوي نو پدې کې مسالک د علماء ذکر اهلی ظواهر مسلک دا حدیث مبارک پرانا سره داده
چې لکه سنت کې دا تکبیر نه مخکې چا شروع کړو او په دوران د سنت تکبیر شروع شو دا سنت باطل شو فلا صلاة للمکتوبه نو بس دې په فرض مسکی سنت باطل شو نو سلام به اړ یا نه ختم شو بس دې خپل مزبک او دا مسلک د چا دی آل زواهر دی امام شافعی رحمه الله او امام احمد او امام اسحاق رحمه الله فرمایي چې دا سنت په وخت د اقامت ته تکبیر دا مکروه دي البته کې یو سړی مخکې شروع کړي دا سنت باندې مخکې نو دې زر مکمل کی بس دا ډیر ګران شو آل زواهر وی کتا شروع کړي شروع دې کړي خو نیت تړلې نشي چې شروع دې کړي وا او سنت کول او اقامت شنستان سنت باطل شو امام شافعی احمد اسحاق هغه وی کې شروع وا او اقامت شو نو زر تکمیل د سنت دیو کی فورن ماته دینا او کې شروع نه وکړي نو کې دې دا سنت کې نو دا سنت دې مکروه دي چاوی تحریمه واجب الاعاده دي او څوک چې ثواب نه ملایږي چې کته بر دي شي دا مسلک دی چاو امام شافعی امام احمد کا امام اسحاق سے بل مسلک دی امام مالک رحمہ اللہ امام مالک وی چلکا کہ سنت دی شروع دی نو تمام کا او کنی دی شروع کری او قامت شو نو په دو شرطونو باندې تدا سنت کول شي یو شرط د دای چې مسجد نه بار دیم شرط بدای چې تا ته 100% یقین وي چې ته د رکعاتینو ادراک امام سره کول شي امام مالک سے فرمایي کہ شروع دی کړی دا خو خلاص کا کنه دا شروع کړی او مز ادره دا جواز د سنت علی شرطین دے علی باب المسجد خارج المسجد یو دیم چې امکان قوی وي چې تب ادراک تر رکعتین وکي دا ته په چې ما رکعت وګړي سبق کول شي دارنګي علماء کرامو د احناف مسلکم داري کہ سنت مخی شروع کړو تکبیر شروع شو خلاص کا او کہ شروع کړو جمعه ترالی امام ولاړ دی نو دو شرط دي شرط اول بس دقه دی چالک امکان د شرکت فی الصلاة ولو کان فی التشهد نو تب سنت کای او کہ خطره د فوت کی دوا نبی پتا من سنت تب سنت نہ کای او طریقې دادا هدایت بتاویلی فقیان تاسو ټول فقیان ناس پټ نو تاسو بدا مسئله ویلی څنګه عند باب المسجد یا بحيث لا يصل الیه صوت الامام وغیر ذلك بل خبره مونږ حدیث کو چې فلا صلاه للمکتوبه مراده ده چالک موز ادرید نموز بانا کے مگر فرض بانا اختلاط فی صف بنا راولے اگر څنګه چنن خلق کئی جندن جماعت کی موز ولار دی دن سنت کئی اول صف کی امام مقتدی ولار دی رسو دی ولار سنت کی دا بالکل ناروا دی ہاں اختلاط فی صفوف دی نراولی بار دودری دن موز ولار دی برنڈا کی دودری برنڈا کی موز ولار دی مشین سکا دودری چې څومره بود کول شي نو څومره اولاد څومره چې قرب کوي نو څومره کار خراب دي ګناګاری نو فلا صلاه الا المکتوبه معنا دا چې تا نه مس قضا نشي او علما لیکي چې دا دو قسم سنت چي دي الکه د ماسپخین الله ایمن توفیق د پابندۍ راکړي
او د سحر دا ډیر مؤکدات ندي صلوا وان طردتكم الخيل الک حدیث ابو داود دی کہ جهاد فوجان اسنا اغز غلی او تعالی خطر ده چې په ما باندې اسونه ټوپونه وي نو دی وي خو سنتو کا او بالغه د چمه کړی اور یو روایت ته خو الا صلاه الفجر الا سنت الفجر رکعت الفجر حاشیه کې لیکل دي خو په دې باندې علما او باس دي فلا صلاه الا المكتوبه الا رکعت الفجر نو کې دا حدیث صحیح شو او رکعت الفجر استثناء بالکل بجرح نه پاک شو او اسمان ته جنډو رسیدا لیکن په دې باندې سو کوئی چې دا جمله ضعیفه ده سو کوئی چې دا جمله چې دا مدخوله ده سو کوئی دا جمله چې کوم ده غیر محفوظ غدا نو کې محفوظه شي بیا مذهب کو کینې نو بیا پاتې شو خبره اذا قیمت الصلاه فلا صلاه المكتوبه الا رکعت الفجر لیکن په دې باندې کلام ده آدم نبی له شو چې لم یکن شیون نو یو عبادت چې پیغمبر اسلام په پای باندې زیات تاکیدن عمل کو سوا د رکعات دو سار ما دا شروعاتونه چې چلو گورا ابراہیم ابن سعد نبی عن حفص ابن حسن عبداللہ ابن مالک ابن بحینا عبداللہ چزوید مالک دے اور دا سے عبداللہ چزوید بحینے پاپو دے قال دی مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل حضرت تیرچ بخوا کی دیو سڑی حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا باز ابن اسد قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني سعد بن ابي ابراهيم قال سمعت حفص ابن عاصم قال سمعت رجل من الازد ما اورد یو سوینا چې د تعلق د ازد قبیله سره یقال مالک ابن بحینا ورغیت خلق مالک ابن بحینا وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را رجلا نبی اسلام ولید یو سره وقد اقیمت الصلاه او قائم شو موز یعنی سمانه اقامت کې دي شو یصلی رکعتین یعنی موز ادرول شو او دې موز کو دو رکعات موز کول اوس ګور امام بخاری نتیجه کې لغوان صحو شوی وای علماء محدثین وی چې عالم کې ډیر اوچتي په اخر ته نصاو کیږي ما امام کې ډیر اوچتي نو اخر ته نصاو کیږي فوجګنا علی کل شرته فتره دار تیزه د پار سستی وی فوجګنا او دارنګي بل شي کې وراشي ان شاء الله چې اس ډیر منډر ډیر ترزن یو خاخر ټکر خوري امام بخاری نه دلته ټکر خورل دا په دې سند کې دو تسامحات دي یو تسامح دا دی چې دی روایت کې راځي سمعت رجلا يقال من الازد يقال مالك ابن بحينا دته مالک ابن بحینا وی او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک ابن بحینا وی چې پیغمبر علی اسلام یو سړی لیدلو حالانکه مالک خو مسلمان شوی نه دی دا مالک خو د عبد الله پلان چې کوم مکه روایت کې ذکر شو عبد الله ابن بحینا عبد الله ابن مالک ابن بحینا دې روایت نه دا معلومه شو چې مالک صحابي دی حالانکه مالک مسلمان شوی نه دی او دا روایت عبد الله دی چې دوی د مالک دی نه کې مالک دا یو څاو شو دیم دی نه داتم تسامح دی چې دلته مالک ابن بحینا نه معلومه شو چې مالک د بحینی زوی دی حالانکه مالک د بحینی خاوند دی خیالانه احمد ډیرو ته مضاف شو دا نو مالک ابن بحینا کی دا سرشو وهم شو چې مالک د بحینی زوی دی حالانکه دا خود خاوند دی او بل چې مالک نبی علیہ السلام لیدل دی حالانکه مالک مسلمان شوی نو هغه عبد الله دی دې لپاره یقالو مالک ابن بحینا و الصواب عبد الله ابن مالک ابن بحینا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد قیم الصلاه ركعتين فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم
هر کله چې نبی علیہ السلام د موږ فارغ شو نو علا سب الناس را چا پیر ش خلق دي سړینا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته به تور توبې وي الصبح اربعا الک سار مو سلو رکعت شو الک سار مو سلو رکعت شو مانو څه شو چې اقامت شروع شنه ته ولاړې د سار مو سلو رکعت سره تاسو رکعت ولې وکړه مانو سنت بده نه کول اقامت شروع شي د فرض حکم شروع شو نو فرض خود دي نو څه دي خیال پر سلو سره تاسو تابو غندر معاذ عن شعبہ في مالك وقال ابن اسحاق عن سعد عن عبد الله ابن بحينا وهذا هو الصواب الى اخره وقال عن مالك سلام اخره باب حد المريض ان يشهد الجماعه او دې حد نه مراد دي بعض قراتو کې باب جد المریض راځي کیونکہ حد په جد وی نو بیا اشکال نشي باب جد المریض باب دې په بیان د مهنت کولو د مریض ان یشهد الجماعت چې جمع ته حاضرېږي مریض دې جمع ته حاضرېږي خام مهنت کوي او که حد شي نو بیا په دې کې باز دی چې حد مقدار نو دا حد وجوبی دی او که حد استحبابی دی نو قول دا چیزی نو مراد حد استحبابی دی مانا بابو حد المریض باب دے بیان دس استحباب حد استحبابی لپاد مریض کہ دے بلا مشقت او بلا تکلیف یاد چاپ سہاری جماعت رسیدی شی نو مستحب دی جزان دی ورسی کہ چرے مشکلات وی بیا خیر دے کہ سارے وی ځان د جماعت تو رسئی تیشوا یا کو سار نشته خو مرض زمرا نه دی ګران نه دی دې په مشکلات سره تلی شي نورورو د دیوال په ساری دروان شي ولی موري سیوا ٹھیک ٹھاک خبر را چلو مخیرا فذكرنا نل مواظب على الصلاه مگر ذکر کا مشوال په مانزه و تعظیم لا اور احترام د موزه قال داوی لما مرض النبي صلی الله علیه وسلم حضرت بیمار شو مرضه الذي مات فيه هغه بیماری چې په کوم باندې حضرت دنیا نه تلو فحضرت الصلاه حاضر شو وخت موزه فوزنا اذان وکړ شو فقال حضرت مرو ابا بکر حکم کې صدیق اکبر تا فليصلي بالناس چې خلق له موزور کیم نو ګورا حضرت اگر چې صراحتن نو ویلی جمان رسول خلیفہ ابو بکر دے لیکن ضمنن اشارتن ویلو زکا مرو ابا بکر فلصلی بالناس ملکه موږ سره هغه مخکې کوي چې پای باندې اعتماد 100% وی نو مر پوجي وکیل له اویل شو ورتا اشابوي ان ابا بکر جن اسیف ابو بکر چره دا یو سره د اسیفون افسوس کوون کې اسیفون نرم زړه ډیر نرم زړه دی اذا قام مقامک کله چې دیودریږي په مصلی ستا باندې لم یستطيع ان يصلي بالناس دیو طاقت نه لري چې خلق د موضوع کی وعاد حضرت بیا مرو ابا بکر فعادوا له ناشي ورته بیا وې نبی اسلام ابو ابا بکر عاشی بچا تو ابو بکر نرم زړه دی فعاد الثالثه حضرت بیاوی فقال انه حضرت دوی بیاوی فقال حضرت ان كنا صواحب يوسف سمع علمكم ان كنا صواحب يوسف زما په ځین کې معنی دا چې پغه اعتراض راځي تاسو ټوله داس اخکارې لکه هم مجلس د یوسف پشان د هم مجلس د یوسف لکه صاحب خو مرګرو ته وي حضرت یوسف سره په مرګتیا نه واغه خو ځاته کو یوسف سره وین كنا تاسو چې صاحب یوسف
دا پشان د هم مجلس د یوسف یې مرو ابا بکر حکم ک ابو بکر تا فلیصلی بالناس چې د خلق ته مزور کی فخرج ابو بکر راغه یصلی مزکو فوجد النبي صلی الله علیه وسلم من نفسه خفه حضرت خپل بدن کی خفت محسوس کړ خفت بھی بیماری کمواله صاحب ماشاءالله فخرج راوت یهادا بین الرجلین چروان کړي شو په مې د دوه کسانو کې کانی انظر الى رجله حاضر شو گویا چې حضرت اخو ته ګور تخطان الارض چې لیکي راخلي پس مکه من الوجه دا درنا الحديث قد مر في الترمذي کنا کم کړه ما شاء الله پوښ کنا فاراد ابو بکر ان يتاخر رسوشي فما الى النبي صلى الله عليه وسلم ام مكانك یعنی ان مکانک الزم مکانک اب خپل بده ولاړو سا سموتی بي حضرت راوي سشه حتا جلس الى جنبي ارتكين ولشو فقيل الاعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نبی رسول الله مسکو وابو بکر يصلي بصلاته حضرت مکه شه مصلی تا ابو بکر مسکو په اقتدا کوونکې نبی علیہ السلام پسې والناس يصلون بصلاه ابي بکر او خلق مسکو اقتدا کوونکې مزد ابو بکر زکه چې تکبیر ابو بکر وی نو خلقو چې ابو بکر امام دی حالانکه اصل امام سوکو حضرت صلی الله علیه وسلم فقال براسی نام او دغه سوا امام حضرت سیبو او صدیق اکبر ورپسې ولاړو خلد صدیق اکبر په आवाज کته کې د برکت را ابو داود عن شعبتان الامش بعضو بین بعض روایت وزاد ابو معاویہ جلسان یسار ابی بکر فکان ابو بکر صلی قائما بعض روایت ذکر راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ناس د ابو بکر کس طرف تا طریقہ شو کن ابو بکر کس طرف تا نو چې ابو بکر کس طرف تا نو ابو بکر د نبی خي طرف ته شو او امام سرا مقتدی په میراب کې خي طرف ته دی نه کې کس طرف تا اوس دې کې دا مسله یاد کا ان كنا صواعب یوسف تاسو د یوسف مرګری یې ما منو کړ تاسو په شان د هم مجلس د یوسف یې دې کې حضرت اغول ذکر کړ او ما به تشبیه سي شری قدر مشترک په دې کې سي شری توجه دا نو تاسو قرآن خو ویل لیکن او یوسف علیه کې راځي دا مسله کنه سمجھے بولا سمے کی ویا ہمارا دیاله سمے کی نہیں دوله سما کی ها نو مسله په دوله سمے کې دا چې کله عزیز مصر خزی زلیحا یوسف علیہ السلام نه سم مطالبه وکړه کامیاب نشوا نو د مصر په خزو کې دا خبره مشهوره شوه چې د بادشاہ خزه چې دا د خپل نوکر نه ناجایز مطالبه کوي عزیز مصر خزی دعوت ورکه وعاتدت لهن متکئا یا متکن واتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن ولما رأينو اکبرنو وقطعن ایدیهن اس توجہ کا قدر مشترک بظاہر زلیحی دعوت کرو لیکن مقصد دعوت نو بلکہ مقصد خودنوا جلوتی یوسف بظاہر دعوتی طعام و مقصود اظہار دا حسن یوسف ہو یاد کا بظاہر دعوتی طعام و مقصود اظہار دا حسن یوسف ہو نبی علیہ السلام ان کن صاحب یوسف بظاہر توائے چھ ابو بکر نرم زڑے دے او دے مما کی کوا حقیقت کستا مقصد سبل دے واغه مقصد بل سو کتاب بخاری ثانی کی ویلی دی عاشیوی چې ما زکوی چې زما پلاټ په مصلی د نبی درې ده
او حضرت کې چرته وفات شي نو خلک ابو بکر سپیرو د په مصلیو د نبی اسلام لا نو حضرت عائشہ خپل پلار د بدفالۍ د خلقو نه بچکاو لیکن وی چې رجل اسفون اوس مطلب شو هیڅ خبره درته وکړه چې په پنجاب کې مې کړې نو ان شاء الله ناری بډې لګېدلې سوال بخاری شریف کې مصطفی 639 639 گورا علماء کرام صلحاء اعظام جی استأذن ازواجا یمرض فی بیتی الاخری وګوره ما حملني على كثرة مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعد رجلا قام مقامه ابدا یا شمري شبا یعنی ما بار بار مراجعه کا کولا چې کوم سړی د نبی علی السلام نرسته په مصلی د عادت ودرېږي نو خلک ورته مینه نه کوي بدفالی بګي یا څه د امینس کې د حدیث ښا یا سے اورسی دو مسئلہ چلو 1 منٹ دیما نقطہ یاد کا علماء کرام ان کن صائب یوسف اما مقصد سره توجہ کا خصہ خبرہ تاسو پشان د هم مجلس یوسف یې تشبیه صد قدر مشترک لکه یوسف نا چې د مصر خذو دیو داسی سیز مطالبه کولا چغه د مزاج یوسف نه خلاف وا نو تاسو د مانه د داسې کس امامته مطالبه کوي چې مزاج محمد نه خلاف تا مزاج محمد دا دی چې ابو بکر دی امام شي ته د مزاج محمد خلاف وای چې بل چاته وای هغه د یوسف نه خلاف مزاج عمل مطالبه کولا تاسو مانه د خلاف مزاج د کس مطالبه کوي ان كن صائب یوسف اوس مسله حل شو او خسته خبره وا ډیره مزیدار وا بمبار وا مخکره شاه مولوی سے بعد دو مان بنور وایو دا حدیث موږ مخکې ویل چلو هل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قالوا علي بن ابي طالب اوس دی باندې موږ بخاری ثانی کوم خبر وکړه مخکې موکړه الک ولینم عاشینو نو اغسته وې دې په مابین کې کینه او بغض نه توبه 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 الک یو غارتا سړی متعینو چغه حضرت عباسو دیم طرف ته چې دینو درې کسانو کله حضرت عباس کله حضرت علی کله مقداد کله بل صحابي ندی لپاره او موږ تاسو ویلو مسلم 135 او نسائی 32 تا ته خبر اړولې و چې د حضرت عائشہ او د علی سے په منځ کې محبت وو زګر د مسلې د مسله خوف مطالبه وشو حضرت عائشہ لار شانی نه تاسو 135 ما ته مخکې چل کې ویلو یادې در تر حدیث مخکې تیر شوی چلو امام بخاری وی لکه سرنګي چې لکه فرضیت د جماعت وجی د مرض ساقطیږي سدارنګي علت دا سفر وی یا علت تمقر وی چې یو سره په کور کې مسکین او کول شدادي آسان دې منډه کې شامل دا موږ اوس مکه ویل ابن عمر بانګوي مزفارا ذات بردن ولید ذات بردن وریهن یقش پوا طوفانی وا
ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كان ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال من دغه شابه جلدی کرو. وهو اعمى هو اعمى باندې خبر لاله یو روایت اعمى او بل چې ضعیف البصر او ٹھیک شو کنه راول قریب ضعف موږ باقي په خبره کړه انها خبر دادا تكون ظلمت وسيلو کله کله تیاروي کله سیلابي وبوي وانه ذرير البصر او یو سره مکم نظر امخو اعمى او ذرير البصر ذرير البصر حقیقتا هو اعمى مجازا ته زما په کور کې دوه رکعات موضوع کا تبرکان چې غزې د ځان جمعه جوړ کړم. ها شابه تکرشه مخکې جزاك الله وزوجك الله تعالى ثانية صالحة.